حالوی بعضې خلک اوس د ځانه لګیایي روزه مبارکې ته مونږ لاړو څوک لاړل پلانکې تللی دی ډنګلې تللی دی ما ورته وی د صدر ضیا صاحب مرحوم زمونږ صدر و د پاکستان او په سیاسي لیول باندې مونږ خبره نه کوو هغه وخت سره هغه چې حکومت کړی دی خو دا یو خبره وه ما ولې د زوی نه تپوس وکړه خانقاه ته راغلی و ایجاد الحق هغه نه ما تپوس وکړه ته د والد صاحب نه دې څه معلومات نه دي کړي چې روزې مبارکه کې دننه څه حالت او کیفیت وي او دا قبر مبارک دا څنګه دی او د قبر مبارک باندې چې کوم خاورې دي نو څنګه دي خاورې دي او که نه څه دي ما ته یې وی نه د والد صاحب نه تپوس نه ما نه تپوس وکړه زور سره الحمدلله دننه تللی یم ما ته خو ډېر بیا خوش قسمته کوم ډېر حقیقت پسند سړی دی دې ځای کې ما ومنله چې دیوبندي مکتبي فکر وي نو که هغه سیاست کې تعلق ساتي هر چا سره خو د هغه به رښتونی وي رښتونی ما ته یې ما بیعت د خواجه خان محمد صاحب رحمت الله علیه نه کړو او دلته اوس دې له راغلی یم چې ما له وظایف راکړي اسباق راله راکړي بیا یې چاته په واپسۍ کې جواب وکړو چې زه ډېر مصروفه یم خو هغې حزب اللطف مې وله ورکړو هغه ته څه مسله وه وی ورته ووایه چې حزب اللطف سره الله رب العزت زما د ذهن او د زړه نه هغه بوج هم لر کړه هغه مسلې هم الله حل کړې نو ما ته وایي چې ما ورته وی روزه مبارکه کې دننه ما ته وی نه بلکل مونږ روزې مبارکې ته دننه تلي خو هغه ځای ته تلي چې تاسو ټولو خلکو ته ښکاري دننه قبر خواته هېڅوک نشي تللی ما ولې ما ته وی دا مونږ خو د حجرې د عایشې رضی الله تعالی عنها دننه اندروني هغه صحن ته ورشو او هغه مبارک خو په د نبی علیه الصلاة والسلام جسد اطهر خو د عایشې بي په کوټه کې دی په کمره کې نو ما ولې هغه وی هغې ته پوخ د ماربلو دیوال والی دی او هغه تر سره پورې تر ګمبده پورې پټ دی او هغې ته نه کړکای شته نه ورته دروازه شته نه د کتو راو شته چې څوک په سوري کې وګوري وی دا زما والد صاحب به وی هلته کې هغه دیوال سره ناست و تلاوت به یې کولو ما هېڅوک ورته نشي تللی وی نه که تللی شو خو صدر و زما والد صاحب بیا به یې خامخا پرېښودو دننه لار نشته نه وی هغې دا لار ځکه بنده کړې ده چې د خواصو نه ومهو دا ځای هغه د کتو نه پاتې ځکه چې دغه ځای ته تلل دا ډېر لوی ادب غواړي ما څوک وی یو کس تلی شي ما څوک وی هغه د هغه روزې مبارکې دننه اندروني خادم دی خو هغه هم هغه ډېر په پټه هغې ساتي او وی چېرته داسې وخت کې راځي چې څوک یې ونه ویني ما په کومه ځي وی ته وګوره ګمبد شریف کې بره یو کړکۍ ده وی هغه په دې پوړو خېږي په دې باندې راکوز شي ډېر په اهتمام سره او بیا صفایي وکړي او بیا واپس راشي بیا ولې هغې تالاشي واخلي چې ځان سره یې خو سره وړی نه دي شګه یا خاوره مونږ سره خپله د روزې مبارکې شګه ده خو دا بهرنی چې کوم هغه هم ډېره لویه ده هغه شګه هغې ځمکې سره لګېدلې هغه ځمکه دیوال سره لګېدلې هغه دیوال هغه روزې مبارکې دننه اندروني حصې سره لګېدلې ده او هغه د قبر مبارک سره لګېدلې ده او هغې سره زمونږ دکه نسبت لیکل کافي دی نو ما طالبانو ته وی نو هغې وی چې هېڅوک نشي تللی داسې خبره دننه څوک نشي تللی روزې مبارکې د بهر حصه کې وي خلک ناست دي صرف دومره ده وي تاسو ورته د جالو نه بهر ګورئ موږ ورته د دننه نه ګورو ما یاره حقیقت پسند سړی دی نو ما طالبانو ته نقشه جوړه کړه نو ما نبي علیه الصلاة والسلام مبارک قبر مبارک څنګه دی اوس خو ما سره نه کاغذ شته نه تاسو ته داسې ویلی شم خو به هر حال نبي علیه الصلاة والسلام قبلې طرف ته نه دی یعنی د قبلې نه اخوا یول نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قبر مبارک دی بیا ورپسې د نبی علیه الصلاة والسلام سینې مبارکې سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سر لګېدلی دی سر مبارک د ابوبکر صدیق د نبی علیه السلام سینه اطهر سره جفت دی یعنی د هغه ځای نه د حضرت ابوبکر صدیق صاحب دغه جوړ شوی دی داسې دا د نبی علیه الصلاة والسلام او چې داسې چې تاسو ته به هم ښکاري خطبه به دا د نبی علیه الصلاة والسلام قبر مبارک هغه تر دې پورې جسد اطهر دی د دې ځای نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې مبارک سر مبارک چې دی نو د دې ځای نه د سینې مبارکې خوا نه دی بیا هغه رستو راغلی دی بیا ورپسې د دې ځای نه چې داسې شي نو دې ځای کې د ابوبکر صاحب سینې سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سر مبارک لګېدلی دی نو دی نمبروار دي د نبی علیه السلام نه رو 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 راښکته دي او د یو قبر ځای خالی دی
او حدیث د مشکات شریف او د بخاری او مسلم نه راغسته دی چې په دغه ځای کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کیږي. هغه به د مدینه منورې نه ډېر لرې وفات شي. د هغه وخت مسلمانان به په خپله باندې راړي. هغه مسلمانان به په خپله باندې راړي او روزه مبارکه کې به ورله قبر وکړي. دا پاتې ځای کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کیږي. او الله اکبر د دواړو جهانو سردار فرمایي چې اول به زما قبر سپړدی شي، الله به ما راوباسي د قبر نه. نو چې زه راپاسم ما پسې به ابوبکر او عمر راپاسي، زه به د هغوی په اوږو باندې لاس کېدم، د محشر میدان ته به روان شم. نو ما طالبانو ته وی ما تاسو وایي د هغه صحابو مرتبې ته څوک رسي چې د دوو انبیاو په منځ کې پراته، یو طرف ته د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، او بل طرف ته د بنی اسرائیل او اخیری پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام، یو طرف ته خاتم الانبیاء دی او یو طرف ته د بنی اسرائیل او اخیرنی پیغمبر عیسی علیه السلام. نو عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه وړاندې هغه تیر شوی دی. نو هغه او د نبی علیه السلام په منځ کې به دا دواړه صحابه کرام بیا تر قیامته پورې محو حواب وي او استراحت به فرمایي. ډېره لویه مرتبه.